اتحادیان سبا داوي چې دهشتګردي به ختمو بوش چې کوم فتوا کړی دا فتوا به سر ته رسو الا معكم سات په سات په هر داسي هر ورځ کې چې اخبار راوځي په هر اخبار کې داوي چې دا اعلان وي د بوش موافقت لپاره او د الله د حکم په خلاف باندې اذا لقل اذا قالوا انا معكم وای دي چې منګي یو سر ساسونه مرګري او عجیب خبره ده دي اخبارات تعرض وګوره یو طرف ته کشمیر د مسایل ذکر کوي د مجاهدین دونه شهیدان شو دونه قتل کړو دونه هغه د مجاهدین وای او بل طرف چې د امریکا څخه کم وی د دهشتګر وای دونه د غل ځامن دي کنه کا هغه کافر دي هغه ته مجاهدین وای او دروس چې څنګه د دهشتګر د اخبارات یو ګوره تاسو کې جادو ګوري کنه ته په پیګی کنه د کشمیر د غزه ذکر چې راځي هغه ته مجاهدین دونه مجاهدین شهیدان شو ډېر په دغه باندې ځکه د دنیا ته دونه خطر نشته دي دونه مجاهدین شهیدان شو دونه قتل کړو هندوانو او چې بل طرف ته د امریکا خبر راشي دونه د شادګر قتل شو مجاهدینو ته نه دونه د شادګر قتل شو د شادګرو داسې کارو کا امریکا صاحبانه قتل کړ د شادګرو دا غیر تعبیر پر شادګرو چې دا صرف د امریکا د لارښت لپاره دونه دا د دې منافقین او د اتحادیانو هیڅ فرق نشته بلکې دا د غیر زیات دي دا غي منافقت پټو د دې منافقت جهر دی دا غي اتحاد د کافر سره پټو د دې اتحاد د کافر سره فرق دی دا غي اتحاد پټو د دې اتحاد جهرن دی برمنا دی اخبارات کې راځي دونه فرق دی نو دا دې کافر شو کاو دا غي اتحاد خو باطنی پټو او د دې اتحاد جهري دی باقاعده په اخبارات کې دي ان معكم قالوا ان معكم من يسرسنا نو ته د مؤمنانو خاطر ولې کله ګرځي جواب انما نحن مستهزئون دا مؤمنانو خاطر ذکر من کی نو کړه دا غي سره فزو ان نحن مستهزئون من یو ټوي کوم کې فاغر سے الله يستهزئ بهم جزاء استثناء تعبیر په سزا نشوي د مشاکلتن الله يستهزئ بهم الله ودر سزا ور کې دی منافقین تا ويمدون دي اتحادیان تا الله پاک صبر کوي الله بدر سزا ور کې دی منافقین اتحادیان تا ويمدهم في دول ور کوي ويمدهم في طغيان مهلت ور کوي دي تاسو سر کا شو دي کې حیران دریان دي اولئک الذين اشتروا دغه اتحادیان دغه ډالر سپي چې په ډالر باندې ایمان ور کړه حکم اولئک الذين بیان حکم اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى دغه اتحادیان دغه منافقین دا کسان دي چې ولکه گمراهی په هدایت باندې اشتراو اختیارو ولی دا معنا ځکه وکړه دا اعتراض لري چې اشترا خو بدلول د شی د بشی باندې ویل کیږي نو د کفارو سره منافقین سره هدایت څه دی نو څه شی باندې بدله په شی باندې کو دا کله چې دا متضمن اختیار نه ده څوک چې شیخ نه هغه شی غره محبوب ورته هغه مبيعات محبوبي سمن ورګي سمن هغه ورته محبوبي دا متضمن دی معنا د حب او معنا د اختیار نه ده د دې وجه معنا دا ورکه دی گمراهی په بدل هدایت کې ورکه دی گمراهی په خپل معنا کې دي شي هدایت په دې کې بالفعل موجود نو الله به استعداد د هدایت پیدا کړو دا استعداد د هدایت برباد کو او زلالت واغس رضات په بدل د هدایت کې د استعداد د هدایت کې ہمارا به حد تجارت ہمارا به فی تاج جایتهم نسبت در به تجارت تا مجازن دے ذکر سبب در به دے ہمارا به حد تجارت میں ہمارا به فی تجارتهما لا تجارت جدی ډالر واغستو هدایت اسلام ورکا غیر کرزان دا ہمارا به فی تجارت غټور ندی غټور کلا دی منافقین په دې خپل تجارت کې چې ضرورت واغستو د ضرورت سی دی واغستو ډالر واغستو هدایت ورکا کافر شو ہمارا به فی تجارت هم غټور دی منافقین په کې تجارت کې وما كانوا مهتدين الذي سمنارين د زیات او د حد لپاره امثله ذکر کې د فاض منافقین ذکر من ذکر کو چې ضرر د منافق زیات ته مسلمانانو ته په نظر په نسبت د نظر د کافر کافر باندې مشاری سمارو مرا ضرر د نن سبا اتحادیان زیات ته د ضرر د امریکا چیوازي اس ضرر نشر سره مسلمانانو ته او چې څه ضرر رسی کې مسلمانانو ته سبا د اتحادیان د امریکا د وجنه د دې وجنه د دې وضاحت او حد لپاره مثال ذکر کې چې داغي داخلي نه داغي د عمل مسلمان ذات او میزان ساتي دا مفسرین توجیه دا چې دا دوه مثالین د فرد منافق دي او دا اور دو مثال پیش کړي اور اول شی د فرد تقید صافه ده اول مثال پیش کړي دام کافی له فضاحت یو کسانی مثال پیش کړي دام کافی له فضاحت کې د اول التخیر معنا دا یا اول التنویع للتقسیم ده ان مثال دو قسم ده یو مثال ناری ده مثال مائی یو مثال ناری له اول مثال ده مثال مائی د قران کریم تشبیه زیب زبانی د نار څور کول شي دو بو څور کول شي وجه غیدارا د قران او د ایمان نار کې دوه څه دي یو د ضرر او بل د منفعت احراق کې د
زرن ماده دا اشراق پکې دا په منفعت ماده دا یو اشراق رنای کول دیم احراق سیزل دا کې قران کې د زرن او استاد منفعت او منفعت نه چاغه سبب د فار دخول د جنت دی سبب د هدایت دی سبب د نورانیت دی خل للمؤمنین هدى للمتقین نورا للمتقین موعظه للمتقین دا ذکر کوي او ماده دا ماده د احراق کې الکفار د کفار د فار چې انکار وکړي دا سبب د فار دخول د جهنم ګرځي دا کې وګو کې دو کې یو پیدا یو منفعت ته بل zarar دې مال پکې سره منفعت سراب کېدل او دا انبات النفاذات اهتزاز النباتات انسان اوس کې کومول شي تندمات شي فرح حاصل شي بارال په کبار وشي قسمه کې سمټ ورغني او اهتزاز فاحتزت وربت فتنا چې وټيږي باندې تازه چې باندې او بل کې منفعت ته چاغه اغراق لبیدل په دې منفعت دارګي سبب د zarar سرابل راشي سبب د فاد هلاك او سبب د غرق او ګرځي دارګي قران کې او د منفعت ماده چاغه نور او هدایت ته بل کې zarar دا چاغه سبب د هلاکت په دخول جهنم څخه ګرځي دا اول تنوین مقصد دار چې دا اول یو مثال ناری دې مثال ماهي ځکه اول تنوین راوړو مثلا داول آیات داو فصل دینا مطابق چلو منافقین سره کېږي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال حبسل فمانا د حال مثل فمانا د واقع مثل فمانا د مثيل او د نذير صفات د منافقین حال د منافقین حال د منافقین شان د منافقین كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل فما مثل مثيل جادي فمانا د شبيه او د نذير سره لك شبه شبيه شبه او شبه او شبيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال منافقین او حال منافقین په شان دا چاره چې بلکې ورلرا فلما ذات ما حوله کړ چې معنا کوم به مقصد د مثال فلما ذات ما حوله کړ چې روخان کې ځانر چپ چاپیر د مستوقدا زمير مستوقد راځي دي فلما ذات ما حوله کړ چې روخان کې دا ور چپ چاپیر د مستوقد رڼا حاصل شي لاري معلوم شي ذهب الله بنورهم وجل فقرنا دي وتركهم في ظلمات لا يبصرون ريګ دي لرا نه باغ تیارو د جهالت کې لا يبصرون چې شلا حاصل دار ثم بمن عمي فهم لا يرجعون کان دي دا منافقین کان دي دا ورې د حق نه چاراګان دي د بیان د حق نه وړاندې دي د حق نه فلا يرجعون للمنافقت لا يرجعون للكفر والشرك نو واپس کیږي د کفر او د شرک د اسلام ته اخلاص لا کله تشبيه د مفرد سره یا تشبیه المتعدد بالمتعدد معلیکم رسلی او کله تشبیه المرکب بالمرکب تشبیه المتعدد بالمتعدد دا چې په مشبہ کې موږ امور مشبہ به کې موږ امور او دا هر یو جز تشبیه ورکې د جز اخر سره او تشبیه المتعدد بالمتعدد مې لګيږي تشبیه مفرد لکه چې ته مې لګيږي تشبیه مرکب چې په جانب د مشبہ کې امور متعدد او جانب د مشبہ کې او انتزاع د هيئت د هر یو نوع کې او تشبیه د هيئت ورکې دي تشبیه او قصتین مې لګيږي تشبیه مرکب بالمرکب لیکن دوارا حاصلېږي غل توجيهات وجوه الشبه کې امام رازي رحمت الله علیه ذکر کوي موږ د درې ذکر کوو چې هغه اوضاح دي درې یو څنګه چې مستوقد داول هغه ته رؤیت حاصل شي نورانیت حاصل شي او رؤیت الطریق حاصل شي اور مرشي بعد دا ظلمت راشي دا تشبیه د منافقین ورکړه د مستوقد سره په حصول د رؤیت الطریق کې او به په حصول د ظلمت کې پس رؤیت الطریق نه څنګه هغه ور بلکې نه لار تمانو چې دا لار سره راځي ولار ویني خو په غلار باندې روان نشي او غور مرشي نو په چار کې فاضي شي دارنګ منافقینو هغه نور بلکې چې کلمې ویلا ا دې کلمې په چې سلام د اسلام ته ښکارا شول مؤمنان حساب شروع خو به دلنه فضل کې کفر او منافقت هغه رؤیت هغه باطل شو او ظلمت راغی خو بابا بین ظلمتین کې هم بین نورین کې بری فرق دی دا مستوقد چې کوم رؤیت دی رؤیت طریق الدنیا دی رؤیت طریق الدنیا او چې کوم ظلمت دی نو ظلمت د طریق الدنیا دی
دا منفعت هم څه لوی منفعت نه دی او دا ظلمت هم دی ځکه دنیا ظلمت دی او دې ته هرویت د طریق الاخرت په سبب د کلمې باندې راغی لیکن منافقت سره هغه لار د آخرت نه ورکه شوه نو دا ظلمت زیات اشد ضررن دی په نسبت د هغه ظلمت الطریق دنیا ته لکه دا ظلمت د طریق الاخرت دی او دا سبب د دخول د جهنم دی چې لار د آخرت او جنت نه ورکه شي هغه ظلمت الطریق دنیا دی هغه دونه ضرر نه هغه ضرر دایمي دی دا ضرر دایمي دی دا یو وجه شي څنګه چې مستوقت دا لار معلوم شي په سبب د اور بلولو باندې او درناهي د اور باندې خو به مړ شي رناهي هغه الله ته نور کشي دارنګ منافقینو کلمه چې ویلا لار د اسلام ورته معلومه شوه لیکن د منافقت په وجه سره چې په ځل کې منافقت ته کفر دی کفر باطنی په وجه سره هغه لار ورکه شوه د آخرت او دا ضلالت طریق او ظلمت التجزیات اشد ضرر دی په نسبت د ضلالت طریق الدنیا او سبب د ظلمت طریق الدنیا باندې دا وجه نشي او دا منقول دا امام رازی حواله ورکی بسدی باندې دیم دا تشبیه په اعتبار د حصول د منفعت او د ازاد او د حصول د ضرر څنګه مستوقت اور بلکی منفعت د نورانیت ته حاصل شي تو چې تا نور مبعثونه حاصل کی خدا اور چې مرشي نبی سبب د ضرر وګرځي لا تلور کې شي خنی فراشي او لا تلور کې شي دارنګه دې منافقینو چې کله کلمه ویلا د ظاهري منافع د دنیا حاصل کړل سر او مال د دې محفوظ شو اولاد محفوظ شو کورونه محفوظ شو غنایم حاصل کړل په جهادونو کې مال او دولت حاصل کړ د دنیا د منفعت حاصل کړ خو په ځل کې کفر باطنی وو هغه ضرر چې هغه سبب د دخول د جهنم چې دایمي عذاب د داخله وګرځیدو نو دغه منفعت د دنیا په نسبت دغه ضرر او د عذاب د آخرت ایو شاین نو د دې منافقینو ضرر زیات دی دا هغه ضرر د مستوقت نه هغه نو صرف د دنیا منفعت نه لاړ او د دې هغه منفعت د آخرت هغه نه لاړ په سبب د کفر باطنی باندې او دریم د ازیات اولاد اعتراضات په دې دریم څه د بکیږي اولاد کبیره تشکیل تشبیه المرکب بالمرکب د مخکې معنی چې موږ دا کبیره تشبیه المتعدد بالمتعدد نه تشبیه د منافقین د مستوقت سره فت تحیر په تحیر کې دا په تحیر کې څنګه چې مستوقت رڼا مړ شي اور مړ شي متحیر شي چې لار کم طرف ته ده حیران دریانی دارنګه دي منافقین متحیر دي په قران کې په ایمان کې لا اله الا الله لا اله الا الله څنګه قران کریم دا غي پریشانی تزوم ذکر کوي لا اله الا الله مخکې ذکر کو وتنا فی طغیانهم یعمهون ويمدهم فی طغیانهم یعمهون تسبیح په صرف تحیر کې څنګه مستوقت متحیر دي په سبب د ظلمات سره فس نور لا دارنګي منافق متحیر دي په لار د اسلام کې هغه په لار د دنیا کې دي په لار د اسلام کې په لار د ایمان کې متحیر دي چې کوم ته دراشم لا اله الا الله لا اله الا الله نو څنګه چې مخکې ذکر شو ويمدهم في طغيانهم يعمهون اعتراضات ده بشو یو اعتراض کې امام رازی ذکر کې دا پیدا بشو یدا مستوقد یو ده کما سئل الذي استوقد نارا او منافقین کله دا تشبیه شاده د مفرد جماع سره مناسب نه دي زم د منافقین سره نور شته مستوقد ته نور حاصل کړو قصبا په سبب د بلور سره منافقین خو سره نه خیر سره شنو شته څنګه کیږي د جواب شو دا تشبیه په حصول د نور او د ظلمت کې نه ده بل منو چې تشبیه په صرف ظلمت کې ده په تحیر کې البته د ذکر کا دا تحیر د قسمه ده یو غل چې بعد النور راشي رڼا حاصل شي بعد دغه نه به رڼا مړ شي متحیر فاد شي دیو چې تحیر د ابتدا نه وي دغه تحیر چې بعد النور دا اشد ضررن ده پر نسبت دغه د تحیر د ابتدا نه ندیره تحیر دغه تشبیه ذکر وکړه چې اشد ضررن ده زیات ضرر بعد کې دغه نه لکه هغه تحیر خو لري کېږي او دا تحیر نه لري کېږي دا تشبیه صرف په تحیر کې څنګه مستوقد متحیر ده خداغت تحیر پس حصول د نور نه ده دارنګ دي متحیر د اسلام کې د ابتدا نه داسې متحیر دي همیشه ابتدا نه ده او دا تشبیه په دې کې چې اعتراض واري چې جلد نور نشي دي سره نه په حصول د نور
نور او د تحیر د اعتقاد ظلمت کې مجموعي سره دا تحیر صرف په حصول د ظلمت ته تحیر کې څنګه باغ کې ظلمت د تحیر د ظلمت په تحیر راغلی دا کې دې کې د ظلمت د دین په وجه څخه په دې باندې تحیر راغلی دی رضا توجیه زیات اولا په دې سره دغه اعتراضات عمراله دا او توجیه عام مفسرینو ازمن شیخ قرآن نور الله برکته شيوخ مخکې د فرقه باطل ذکر دي یو فرقه د کافر ذکر بل فرقه د منافقین ذکر دي مثالونه د دې سره کوم تعین چاولي تنوي دي دا اول مثال د کافر او د مثال د فرد منافقین دا اول مثال د کافر دی خو په تقدیر د عبارت یعنی به لغیر تعبیر په اندماج سکی وهاونا اندماج شیخ قرآن نور الله برکته ویل وهاونا اندماج نه تقدیر د عبارت څخه کوم عام علما تعبیر کوي اندماج تقدیر د عبارت ته او دا مثال د کفار دی معنا دا شرداغي دا وینا مطابق تفسیر وصلهم كمثل الذي استوقد نارا وهناك رجال قاعدون حال دي وصلهم مثل كما محمد صلى الله عليه وسلم الكفار معنا دا ستا حال په شان دا دي کفار سره مثل كما الكفار ستا حال په نسد کفار نه په شان دا چا باندې چې بلکې ور لرا وهناك رجال قاعدون او په دا مقام کې خلق ناشي د تشبيه ورکړه په دې معنا سره د نبی رسول الله د مستوقت سره اجر مستوقت په حق کې فرند ناسي تیر چافر د ورنه نو نبی رسول الله تشبيه سره چې بیان کوي کفار ته دا کفار مشابه کړه د رجال قائدین سره او نبی سره مشابه کړه مستوقت سره معنا دا شوه مثلهم ان مثلک مع الكفار حال صاحب شان د کفار سره چې ته بیان کوي کفار ته هغه به ته منفعت نه اخلي په دا وګونه فن ګرګي فارامي چرګاندي حال صد کفار نه په هین د بیان کې کما سری الذي سو کذن هارا په شان دا چار چې بل کې ور هونا کر جارون قائدون الب تشمیتا مشي او په دا مقام کې دې خلق ناس وقار سره به په دغه صورت کې وقار قائدین رداد چې د مستوقد ور بلک چې داګه نه شوټي بلکې لاټینو نه بلکې نیوي ته بلکې او منظر مقصود ته بزان ورسي لیکن کما کسو پرلته والے نه تر شوټي بلاولا نه تر لاټین بلاو او ور مرشه حیران درې په تاریخ کې پاتې شو دانګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعظم کې چغه ویلا پاتاو کې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلق دا کلمه وې چې سوا د نه بل مددگار کارسانت روانه شری په کار کولای شر دا مکه والا ولدا او چې ایمان راوړې خدا مسله خبر کړې لیکن جار لسکار مهنت دې کړې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه والا باندې وکا اخر کې هغه دارو نوځه کې نبی رسول الله قطر جرګه او چې حتی کې نبی رسول الله هجرت وکا او مکه ما د مدینه منورې تر دا معنا ده مثل الذي استوقد نهر فلما ذهب ما حوله ذهب الله بنورهم ذنور مصداق په دې صورت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې روخانه کو مچاب چا فیض ده موت الله پاک نه دې نبی رسول الله د مکه ما زمینه مدینه منورې ته او دې پاک تیار د کفر کو فاز شو تر کوم فی ظلمات الله يبصرون نکات دا حاصل د مثال شو نکات یو نقطه دلته کې ذکر کړ ذهب الله بنورهم ونوا ما فقط تقاضا خدا او د مجالست دایو دایو ماری وکړه چې فقط ذهب الله بنارهم ویلې ځکه مکه ذکر دنار مثل الذي استوقد نارا نفرض ما فقط مجالست تقاضا ذکر چې ذهب الله بنارهم ویلې لیکن بنارهم ونوا بنورهم ولا ولي نقطه دا نو موږ ذکر چې بنار کې یو منفعت یو مادر منفعت تبل مادر زر منفعت مادر زر نورانیت اشراق منفعت زر احراق اشاره دې ترا چې کوم ماده د منفعت وا چرنای داګه تلره کا مادر زر الفاظ شفای کی سړي چا احراق دې هغه ماده د منفعت تلره شو چې نورانیت ته او اشراق دې هغه مادر زر چې احراق دغه په کې فاده شو ځکه نور ذکر کنار ذکر نه بل نقطه فلما ذات ذهب الله بنورهم بزوهم ونوا بزوهم مجالسه کو تقاضا دې کوي فلما ذات ما حوله چې بزوهم ویلې خو به دې په دې باندې بنورهم واشاره کا زو اشد د نورات په حاصل من النور زو اشد بھائی کی مبارکه ده نو کبه زوهم ویلې دا کله کله زو کوي چې کله دغه متوجي شي مقید بالقید موصول بالنفس وی قید وی ان هغه زو شدید لره شو نفس نه ناشره او موصول خو نفر نه بالکل ذکر نور ذکر کا زو ذکر نقل فلما دې بالکل غره نه تل شو بالکل فتارک فاتشو مقصد دار فلما ذاب
الله بنورهم ذالکات علامه ابن قیم ذکر کړی خپل تفسیر ابن قیم کې کوم چې ذکر کړل ذالکات ذهب الله بنورهم وتلا فغرنا وتركهم في ظلمات الله ګل تیارو کې چاغه تیرې تیارو د ګل قسمه شراب خدا ذکر ظلمات جمع راوړه هغه شرک فی الاعتقاد او شرک فعلی شرک فی الاعتقاد کې مکاسات تاسو لیکلي شرک په بعد شرک په تصرف او ځکه مشرک دا ګل قسمه شراب کوي دا علاوه دي له ظلمات المعصیت او ظلمات الظلم دا ګل قانون مشرک کوي او منافق فی ظلمات الله فریق دی فی ظلمات الباغات کې تیارو کې لا شروع جنین حق حاصل دار ثم بكم عمي فهم لا يجوز هذه كان اخرت نجور شو ثم دي اتحاديان دا اتحاديان حالت ذکر کې منافقین ثم بكم عمي دون فرق کان اخر یعنی کشمیر جهاد او د مجاهدین او د امریکا سره جهادیان تعین تشدد وا دینه بلوي خرطوب شته او دا صاحبانو پر بصیر څوک دې خبره دې خبر څوک نه دیږي چې دا ویل چې دا ورته د کشمیر جهاد هم کافر دي دا لوی کافر دي هغه باندې د کشمیر جهاد وای چې انسان سکه او د مجاهدین مړ شو خبره دي وګورئ کنه چې کله دا امریکا سے جهاد کې دهشتګرد ہوتا ہے امریکا سے جهاد کوون کې دهشتګر او د هندوانو سے جهاد کوون کې مجاهدین ثم بكمن دا سم د دې مصداق دي ثم بكم عميون فهم لا يرجعون اسی کان خریدي ثم بكمن عميون فهم لا يرجعون کان خریدي چاراګان دی وړاندې دي د حق نه فهم لا يرجعون دي رجوع نه کې اسلام ته رجوع نه کې هدایت ته او قسم مهمات مثال او كذوي سيب حدد مصاب او كذوي سيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون صام في آذانهم دام یا تشبیه مرکب بالمرکب یا تشبیه البیل تشبیه کے ستن میں څنګه چې دا باران والا متحیر وی چې په ګړو تیارو کې دا منافقین اتحاد متحیر دي په اسلام کې اسلام مومنی کو نه مني او د اسلام کیفیت سره د اسلام حقیقت سره او د شذګر څو دي دا پته وتل شي چې دغه څو دي اته چې دا شذګر دي نه هغه اصلاح ویل کوي او کوم چې اصلاح کول کې هغه ته شذګر وي او کسین دون حیران او کسیب من السماء او کذوی سیب من السماء حاد دی منافقین یا حاد منافقین بشان د خواندان د باران دي کذوی سیبنا سیب صاحب سیبنا فما د باران لانه ينزل من السماء او کذوی سیب بشان د باران د ورېسنا سما منا صحاب فيه ظلمات ورعد وبرق چبدی باران کی غړ تیری وی او غړ لارې وی برق برخناوی یجالون صاحب فی اذان من السواق دی خلقت د فوغون کې د وجد حلاقتنا من الذتان د وجد حضرم د وجد یې د مرنا ک تشبیه المفرد بالمرکب او تشبیه د قران د باران سره لکه څنګه چې باران د باران راځي باران د باران راغله څنګه چې باران سبب د انبات النباتات ته سبب د حیات الارض دا سبب د فاد انبات دا قاعده صحیحه ده فضل کې هغه ارض الخلق کې او سبب د فاد حیات القلوب ده لکه څنګه چې باران مشتمل په دې امور باندې ظلمات رات برق دا هغه شبهات چې کوم د مشرکین ذکر کوي قران کریم دا ظلمات شو هغه چې کوم واحدات دي تخفیفات دي قران کریم ذکر کوي لکه مخکې اصول کې موږ تخفیفات ذکر کړی زواجر هغه زواجر او تخفیفات دا رات شو هغه دلایل موضحه هغه منظر د برق باندې څنګه چې برق یو فلک کې وطن لوخانه کې د دلایل داسې واضح دي یا تشبیه مرکب بالمرکب تشبیه مرکب چې تشبیه کې صدن به صدن څنګه چې باران والا متحیر دی په دې صورت کې دارنګي دا منافقین متحیر دی په اسلام کې نزد شبهاتنا او قدمی صحیح من السما پشان د خواندان باران باندې دوري سره چې پای کې تیاری وي ګل ګل وی برخنا وی جارون صابعون فی اذانهم څنګه چې دا باران والا وګور کې وګت کې د وجه دې ترنا دانګي منافق چې قرآن ویلې شي وګور کې وګت کې چې قرآن وانه ورما اصل چې قرآن به د ګل دا قرآن اوریدل حالس مرګ غني منافق لکه څنګه چې دا برخنا برق اوریدل دا برق مرګ غني دا خاوند باران یجارون صابعون فی اذانهم دی خلقت لرا په خپل وګور کې د وجه تندر نه دا قرآن په منافقینو باندې بشان د تندر باندې لګيږي دې لپاره خالص تندر دی حذل مو د وجه دې مرنا والله محیط بالکافرین کو منافق انت بر وګور کې ګوت کیږي والله دا حالات را وسره چې دنه په کوټ کې ورنوځي کنه په کوټ ته تلوځي کنه په کوټ کې دنه د आवाज ورځي او به کې هم کې راځي کنه به کوټ ته ورنوځي څنګه کې تخلاصيږي والله محیط بالکافرین الله پاک محیط دې په بعد علم صاحب قدرات په بعد غلط په کافر باندې اتحاد او تعبیر په کافر سو کافر څو د منافقین والله محیط بالکافرین الله پاک احاطه کون کې په بعد علم قدرت سره په کافر باندې یقاد البرق یقتضى تمل ما سبق یقاد البرق یقتضى ابصارهم خرید برقنا روشنائی د دلایل د قران کریم
دا واضح دي خرید برېښنا چې وتښتي نظرونه دي ولما ځانهم شوفي ذات ما حاصل داره څنګه چې هغه برېښنا خاوند د باران ته چې برېښنا وشي لاروي یو څو قدم واخلي بیا چې برېښنا نه شي بیا ودرېږي دا رنګ منافقین چې څه منفعت په اسلام کې ویني ډېر ښه دي ډېر ښه پروګرام دی آداب کې څه کې وخوري که نه ډېر ښه پروګرام دی ښه تنظیم دی بودیجه پکې پکې ده اوس هم صاحبانې بودیجه پکې پکې ده ډېر ښه تنظیم دی خو چې څو ته نه ملاوېږي نو که خرچ په خانه کې ونه بیا نه کوي ولما ځانهم مشوا فیه کله چې نه که منفعت په اسلام کې وي نه امن ورته وایي او که منفعت یې نه بیا تلاوت كلما زاد لهم مشوا فيه كشت شاد العاية بين الغرمين المنافق تمثيل ورکړل حدیث کې وارګره غړه ده کله یو تنظیم ته ځي کله بل تنظیم ته ځي وارګره غړه ځان د پاره پیسې ګوري چې ځان باندې واچي دارنګ منافق کله یو تنظیم ته اعلانات کوي په اخبارات کې پلانې راو سره فلاني تنظیم نه فلاني تنظیم کې داخل شو پلانې راو سره فلاني معلومه یې پلانې وارګره غړه ده په فرض کې دالي کې وارګره غړه ده دا یو دیني جماعت دي چې کله په دې باندې ولاړي خو په دې شرط چې شرع کوم مقصد یې دین وي ولما زاد لهم مشوا فيه کله چې روکان تیار اول په دې باندې مشوا فيه دې باغې کې کوم منفعت د اسلام په حاصلې کې به زی وې ځان سامان هم کړ چې تیار اول د برېښنا په دې باندې ورک شي قام ودرېږي لکه خرب خټه کې شر قران نور الله مرغه ویل قام ودرېږي لکه خرب خټه کې چې ودرېږي ورو شاء الله ولا ذاب بسمم کله څنګه چې باطنی وګونه کاڼې دي باطنی سترګې کړي دي دا د دې وګور باندې چې کوم ظاهر ورته کې کله اراده کی تکوینا داوت لري کې لکه پیدا فوانه بسلا ورو شاء الله ولا ذاب کلا اراده کی تکوینا لذهب بسمهم لذلك الله پاک د دې وګونه او د دې سترګې ظاهري الله باندې قادر دی ان الله على كل شيء قدير ان الله لفرش باندې قدرت والا دا اول باب د حصے اول باب د حصے اوله په بیان د فرق سلاسو کې حاصل اول پینځو یاتونه کې تعریف د کتاب به پینځو صاد مینین او د حکم د نبی او خروی بدریاتونه کې د منکرین حالت او د حکم د نبی او خروی په دیار ساتونه کې د منافقین تفسیری صفات او احکام مال امثله د زیادت توضیح د فارا دا دیم باب په بیان د مرکزی مسلې کې بیان دا په بیان د مرکزی مسلې کې اول مرکزی مسله العبادت لله وحده باقي په بنزاد الله کلام تفصیلا مکه ذکر کړیو خو بیا ذکر کو خلاصہ ادله عقلی او داغه محاذم خذری او ادله عقلی او دلیل وحدکم السلبانی وان کنتم فی ریب مما نزلنا تخفیف للمنکرین بشارت فاضمینانو دبر شبهه د مشرکین وارد بصداقت کتاب باندې بیان د نعم اربع یو نشله مشتکل وجود تمرا او سره کې وذ قولون بالله قدم اواتا ورافی دنیا میں ساز رفار پیدا هو الذی خلق لكم ما فی الارض ساز کې موجود نه د فرشتو ګرځا واقع آدم علیہ السلام دې لپاره ذکر کوي بطور نعمت ساز ذکر الله شروع ته قبول توبه او فتاب علیها فرقاذ رب کلمات فتاب علیها تتمد دی باب بالتخویب والبشارت در دې باب خلاصہ امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي فقہ خدای چې مقصود مقدم وي حضرت کې فرق سلاسه مخه ذکر دا درې فرق ذکر کوي قبل المقصود تمهیدنا تمهید په حیثیت تمهید څنګه دی دې ته اشاره ده چې مسله روانه ده چې خلک په دې کې درې ډلې کېږي دغه مسله یا ایه الناس عبدو سو کومنی او څوک به انکار کوي څوک مذبذب وي ځکه مخکې درې ډلې ذکر کړې دا تمهید دې دعوی اصل کې تناسب مناسبت معلوم شو نه د شغلت ولې د بغیرت بچیا دا د دین تاسو دونه به کار کوي چې مولا د الله راوکړه ته مسلمان دې په دین باندې ځان نه پیګې مولا د الله راوکړه د دنیا په کار کې خدای مولا نه نشي ورکولای هغه باندې خلک خصان پرې کړی دي فرض باندې خدان پرې کړی دي چې بي کې ویسه سي سپیموته ویسه په سومه معلومه کنه نو د دنیا په قانون کې وسار مولا نه ورکړه بغیرت ځوان تر د دین په قانون کې مولا نه ورکړه دا دین ته د دنیا نه بیکار خارجي چې د دنیا په امور په حقیقت باندې ځان پېکې خو پد کې پیژني او د دین په حقیقت ځان په نه کړو څه پوری دای د وته له سپینه دیګ نشله دا مکلف په دین باندې واځي مراد ته انسان نه ته مکلف په دین باندې د دین په حقیقت باندې ځان نه پېکې حاصل چې دا درې فرقې مخکې ذکر شوی هر دې تر چې په دې داوا کې به خلک درې ډلې کېږي منون کی المنعم علیهما او نه منون کی مذبذبین هغه ظالمین دي ظالمین او دانګي انکار کوونکي المغضوب علیهم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او خلقوا عبادت کوي د خپل رب ابن کثیر عبد الله ابن عباس نو په حواله باندې ذکر کوي وحدوا ربکم دار کې مدارک ذکر کوي ولې تفسیر کې وحدوا اسرا دو وجدي یو د دیو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق عبادت کوي تاسو دی او الله معنا دا وحدوا ربکم فی العبادت یو غره
اللہ دا فی عبادت کی مسک دا عبادت صرف یو اللہ دے نور مخلوق ندی وجہ تفسیر صدا یہ وجہ تفسیر دار چما بہن نساء بین الانبیاء والمشرکین نفس عبادت نو بلکہ العبادت للہ وحدہ دیو جن مطلوب نفس عبادت نہ مطلوب العبادت للہ وحدہ دے لیکن نفس عبادت کی جگہ نہ نفس عبادت کو مشرکین کہو اگر کار نہ کہو جگہ چوبان عبادت للہ وحدہ کی دیو جن مطلوب نفس عبادت نش مطلوب العبادت للہ وحدہ شو لقب بحر الامت ترجمان القرآن اگر عبداللہ ابن عباس نے معنی ذکر کی اور ندیر فارم سلا کہ جگہ پو العبادت للہ وحدہ کو نفس عبادت کے دیو جن مطلوب نفس عبادت نے مطلوب العبادت للہ وحدہ نے وګوره سورۃ اعراف او یا نمبر 8 مطلوب نفس عبادت نے بلکہ مطلوب العبادت للہ وحدہ لگا جگہ پر عبادت للہ وحدہ کلا جگہ پر نفس عبادت کنا او یا نمبر 8 سورۃ اعراف اتم سفارہ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ولدی کفار قوم حود علیہ الصلوۃ والسلام راغے تمنگ تے من عبادت کری اللہ دا خبر تمنگ تے نعبد الله وحده چمنگ دی اللہ عبادت کو من فرق لا دا فرق دو نہ چ عبادت بلا من کا نہ من خبر فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين راولا ہوا عذاب جت تے منگے نے کہ تیر شری بیانی ان سوال کرے مگو مسلمان خبر اندار کہ مسرت وحدان عزت کے وہ زڑی طریقے بعد راونا نے اعظم کا نکل فلارا جس کول اگر بعد نے سمد کو میں عاد بچے قوم عاد اللہ خبر کروا اجتنا نعبد الله وحده اصل کمال شر قرآن داو کہ محمد شرکیات میں انتباق او کر اصل دار دوسرے جگہ بخاری کافر ہوا کیا کر دیا قالوا اجتنا نعبد الله وحده راوی تم کا جمن دی اللہ عبادت کو فرض منگا دا جماعت کا فلاران منگا ذرا ولا عذاب منگسنا جتت منگے رہے ان كنت من الصادقین کچریتی دشن ان كنت من الصادقین دیور دا مضمون سورۃ بنی اسرائیل شفق سلوکتم نمبر آیات متنازل فی العبادت للہ وحدہ مراد متنازل فی نفس عبادت شفق سلوکتم نمبر آیات وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا شفق سلوکتم نمبر آیات کلچ یاد کی تو خود رب قرآن کی واضح دایاتون ذکر کی چاہنے من غیب یو اللہ لکم ذکر کری فوصول کی او متصرف پی کل شنر واللہ مالک ذرف نقصان یو اللہ لاغ بارن بہاجات کی یو اللہ لاغ ذرف نیاز یو اللہ پتی بانیاتون پیش کی واللہ علا ادبارهم نفورا گرزین دی مسئلہ نفرت کون کی دا مسئلہ نفرت کی وینے مسئلہ راوڑی دی واللہ علا ادبارهم نفورا دی نفرت کی گرزین دی نفرت کون کی واللہ علا ادبارهم نفورا گرزین نفرت کون کی دی مسئلہ میں بولا سورۃ حج دعوی نمبر 8 چاسل تنفر د مشرکین انکار د مشرکین د نفس عبادت نو بلکہ العبادت للہ وحده العبادت للہ وحده سورۃ حج دعوی نمبر 8 سورۃ حج وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کله جون سے شبدی بانے آیاتنا زمن واضح ما بین واضح عالم الغیب والله دی پدی بانے آیاتنا پیش کی بشمار آیاتنا بدی کرا غلی دی لازم بلد بحاجات کہ والله دی پدی بانے آیاتنا پیش کی له دعوت الحق ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه تعالوا في وجوه الذين كفروا من في جبرهم وخلد كافر كنكار ونشنا على ذي مسري لا تندے بسرا کچھ یکادون سور بے شیطان سما گتور کی پاسو دی منبر سڑے دار پوس کا یکادون سور بالذین قریب جہنم کی با کسان جوری فدی بناتون توحید قل ربکم بشر من ذلک ما خبرنکم تاسا اے کافرو انکار کوئی مسئلہ توحید نو ذات ناشنا کاری کی پناکار سے دینا ذات مسئلہ توحید ناشنا کاری کی ودار النار لکم النار منکم النار فیکم النار حذف خبر راغنے د فرض زیاد تعمیم شل قران اور اللہ من قبل لکم النار ساس الفاد ورد جہنم فیکم النار فتاس کی بدر نوزی ورد جہنم منکم النار ساس من انبید جہنم دی ساس نخلونا النار منکم النار وعد اللہ الذین کفروا لو کہ اللہ دی جہنم د کافر سے انکار کے مسئلے د وحدانیت و بئس المصیر بعد زید رجوع دا جہنم بئس المصیر بعد زید رجوع دا جہنم میں انکار د مشرک
مشرکین د مسلې د وحدانیتنا اصل مترادف فیسو مترادف فی انکار د مشرکین سورۃ صافات 15 نمبرات سورۃ صافات 15 نمبرات واذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون حلت دوام د جهنم دخول د عذاب سو انهم قالوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون 15 نمبرات یکن ودی په دنیا کې چې کلمه د دوه نه شي نشه به څوک مددگار کار سره تر مگر یو الله يستكبرون اراده به کوي دین دې مسې انکار کو لا اله الا الله يستكبرون اراده به کوي دې مسې اور بصیر سورۃ صاد کې به ګورا انکار د مشرکین ناشناوار د مشرکین مسې د وحدانیت لرا اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب في ضمن برات اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب غرضی نبی علیہ السلام غن بوګارات یو مددگار دا یو ناشنا خبر ده تفسیر د ابن کثیر په تفسیر د سورۃ بقرہ کې ذکر کې کیف فیصل الناس اله واحدا غن مخلوقات دې ګر حاجت دی او الله به څنګه سر تور سي غن الہ بل حاجت فرض ما کردن بقادی ذکر شاول الله رحمت الله علیه دوری سوکار بخ ویلی او ما بالقرۃ الا وعلى آلات تعبد یو کوي چې مگر داګه جارګه و داګه عبادت کې او داګه زمي او سموارد یو کار ګرځولې ما بالقرۃ الا والآلهه تعبد اجعل الآلهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب دا خدای ناشنا مسله ان هذا لشيء عجاب به وردا مضمون چې من دا فی العبادت لله وحده فی ذل نمبرات د سورۃ زمر واذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې یاد وش الله کی واځي دا مسله کی چې الله دې مددگار الله دې کارساز الله دې رغبت باجات کی الله دې نغل دنیات الله دې عالم الغیب نه مرزوق تنشدنا کا سان چې کې نه کوي په آخرت باندې زړه تنشي وجه برا تریوشي واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې یاد وشي سوا د الله نور څخه کرشمي ذکر شي غلطه د منجرانو کې سیو د ذکر کې اذا هم يستبشرون لا تبدي خوشالي کوونکې باغې باندې چې دا منګل واقعات ذکر کې چې د عبد القادر جیلانی رحمت الله ځان جنت غړې واس رحمت اسلامي روح واغه سواغه په ورپسې شو برابر دې فضا کې ول تیری ور خطدار وا ټوډا خدای وا وا دی مری کله چې دا دې چې د عرش پوری درې مال دې رفتار د درویشانه وا وا دی مری باندې وا وا وای واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې هغه الله کې واز آیات نشا کا ساج سوا د الله اذا هم يبصرون يستبشرون په دې باندې خوشالي کوونکې به ګوره سورۃ مومن سورۃ مومن دا لسم نمبرات سورۃ مومنہ مشرکین ذالکم بانه اذا دعا الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير درسم نمبرات ذالکم دا سزا ساس لپاره چې همیشه جیل لږه مقرر شوه چې دنیا کې حالت تاسو دا او چې کړو بل الله پاکي کې وادي تاسو دې مسجد وحدانیت انکار کاو دا بل باندې بدل کېدل ويشرك به تؤمنوا كما مخلوق بد الله سره صدر وګرځي تاسو پاکي باندې قین کاو فالحكم لله العلي الكبير ذکر عبد الله ابن عباس بحر الامه ترجمان القران معنا کی وحدوا ربكم ذکر مطلوب نفس عبادت میں بلکہ عبادت لله وحده یا ایها الناس اعبدوا ربكم اے خلقو یو غړي الله را او دې په عبادت کې چې مسنګ عبادت صرف یو الله دې دې مخینا د دې ترجمه اوس آیات کې ګورا ترجمه فلا تجعلوا لله اندادا سماره معلومیږي فلا تجعلوا لله اندادا معلومه ده چې نفس عبادت بدون توحید دا مطلوب نه ده فلا تجعلوا لله اندادا مگر اسرد الله نه نور حصداران اوس دلائل یو دلیل الذي خلقكم ادا مسلمات دي کفار دامنی مشرکین مکه دامن د مسلمات په کا دلیل کې په مقدمه دلیل کې مسلمات پیش کیږي الذي خلقكم هذا جتا سے پیدا کړی تاسو منی چې خالق الله دی والذین من قبلكم ذات چې په تاسو نه پیدا کړی دي لعلکم تتقون دل فاچ تاسو ځان بچ کړي شرک او معصیت نادرین دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا ذات چې ګرځول تاسو فرض مکه همواره قابل د سوګ دی او قابل د کروندې فراشا معنا دا څلورم دلیل والذی درین دلیل والسما بنا ذات چې ګرځول اسمان د فرض چت تاسو څلورم دلیل
دلیل انزل من السماء ماء راورونی گویز نباران او به پنځم دلیل فخرج به من الثمرات رزقا لكم راواسی په دې باندې فارس ساسو رزق راواسی په سب دیو باندې مې ونه فارس ساسو دا دي بیان المسلمات لکه مخکې اصول کې من ذکر کړیو چې خالق او رازق مشرکین یو الله غاڼو هغه دا مسلمات خالق او رازق یو الله غاڼو مخکې هم غن سورته پیش کړیو سورته عنکبوت سورته مؤمنون دا غي بیا ذکر دی مقام مناسبه او سورته مؤمن هغه خالق الله غاڼو متصرف صرف یو الله غاڼو سورته مؤمنون دیواتیا نمبرات شروع کیږي سورته مؤمنون دا مسیا خالق او رازق مشرکین یو الله غاڼو یو اتیا نمبرات شروع کیږي مثلا سورته مؤمنون یو اتیا نمبرات ذاتنا دراتیا نمبرات قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سورته نمبرات سورته مؤمنون اتلسم سفارا قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دا چا په اختیار کې مکر سوچ ولې کې ناګه کجرتا په سيقولون لله افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مالك الاسماء والسعود مالك العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا جار عليه سوق د چې دا په قدر کې اختیار د هر چیز هغه منور کون کې دا په خلاف کې څوک چا نه من شور کولې دا دشمن نه کوم تعلمون سيقولون لله دی والله دارګي به ګور دا مسله دا مضمون چې مشرکین مکه دا مسلم دا فرض مان چې خالق الله دی رازق الله دی چې خالق او رازق دی والله سورته عنکبوت 15 نمبر آیات سورته عنکبوت وانسان من خلق السماوات والارض يقولون الله قد فوسګي دي مشرکین چې اسمان او زمکه چا پیدا کړی هغه یو الله 10 نمبر آیات ولا انسان من خلق السماوات والارض يقولون الله وسخر الشمس والقمر يقولون الله اسمان او زمکه چا پیدا کړی نور سومې په کار کې چال غوړي يقولون الله يا الله بيور بسيط ګور ولا سنت او من نصر من السماء مان سوق دې چې د بوسه چې زو دراوري باران فساد کوي په دې باندې مقام بعد مودا يقولون الله خامخادي چې یو الله حاصل دار چې مشرکین زامر چې خالق الله دې رازق الله دې باران ورون کې یو الله دې خالق او رازق یو الله باران ورون کې یو الله لا دې دې په دې سوت کې په دې اتل کې مسلمات پېښله چې کوم مسلمات عند المشرکین دي دا هغه ذکر کړم څنګه الله مې کوم قصیده نه کی د مشرکین دا هغه مثال پېښ کړي چې هغه بل څوک خالق او رازق نه غاڼه خالق صرف یو الله غاڼه الله مې کوم قصیده کې ذکر کړی دي فاسال ابا جهل وشياته ومن والاهم من عابد الاوثان تو فوسو کدا ابو جهل دا غد ډلینا او سوچ دا غي دوستان وی دا عابدین دا اوثان واسال اليهود وكل اقلف مشرك تو بوس کده هونه د هر ناسونه هندونه مشرکین دونه دا غنه تو بوسو کا او د هر ناسونه مشرکنا عبد المسيح مقبل الصلباني او د عبد المسيح دا بنده د مسیح رساله چې دا خلا غني او کلون کې رسولي باندې واسال ثمود وعاد برسل قبلهم اعداء نوح امه الطوفان تفوسو کا د سمجاننا او د عادیاننا بلکې تفوسو کا داغه مخکې چې کوم تو تیر شوی دي چې دشمنان د الله دي او دشمنان د علیه الصلاه والسلام چې امت دوی په طوفان هلاک شو واسال ابا جان ابا الجن اللعين تعرف الخلاق ام اصبحت من نكراني تفوسو کا دا جنات او د بلاد جنات نه چې داین دي شیطان دي تعرف الخلاق د شیطان ته تفوسو کا حاصل دار چې خلاق پیژني او د خلاق اقرار کوي ام اصبحت ذا نكراني یاد دین من کرګي لاغه خلقتني من نار ما خلقته من طين